یو انسان وي زما حلال کاروبار نشته، زما په رزق کې برکت نشته، دارنګې زما عمر باندې اعتبار نشته، زه داسې څه کار وکړم چې زما په عمر کې هم الله برکت واچي، زما عمر هم اوږد کړي، دارنګې زما په رزق کې هم الله برکت واچي، ماله د حلالو کاروبار هم راکړي، ما ته رزق هم میلو شي، زه داسې کم کار وکړم. د دې دپاره اسانه طریقه چې موږ کې اکثرو خلکو ته هغه موجود ده، هغه د مور او پلار خیال ساتل دي. حدیث مبارک کې راځي د مور او پلار سره ښه سلوک کوونکي ته د ده عمر به زیاتیږي، د ده رزق به زیاتیږي، د ده په عمر کې به الله برکت اچي، د ده په رزق کې به الله برکت اچي. بل طرف ته یو انسان داسې دی چې هغه د خپل مور پلار خیال نه ساتي، نو دا ګناه چې یاره د مور پلار خیال نه ساتل، دی ګناه کوونکي ته به ډبل سزا ملاوي، په دنیا کې به هم دته سزا ملاویږي، په آخرت کې به هم دته سزا ملاوي. دنیا کې به سزا په دې طریقې سره چې دته به یو خدای چې د د عمر نه به برکت لاړ شي، بل دا د رزق نه به برکت لاړ شي، بل دا چې دته به الله هم د په شانتي اولاد ورکړي چې په دنیا کې به ماغه بدل د نه واخلي. او دا د سترګو لیدلې شوی خبرې هم دي، اکثر خلکو دا لیدلې هم دي چې خپل مور پلار سره یې څه کړي هغه د هغه اولاد د سره کوي. د دې د وجې نه چې موږ د رزق برکت غواړو، موږ د عمر برکت غواړو، موږ خوشحالي غواړو، موږ خفګان لري کول غواړو، د دې دپاره که الله تعالی زمونږ مور پلار ژوندي ساتلي، د هغې خیال وساتو، د هغې سره ښایسته سلوک کوو، د هغې غمونه د هغې دردونه هغه خوا کوو، هغې ته خوشحالي ورکوو، په دې سره به زمونږ په دې هر څه کې برکات هم راځي، موږ ته به یې خوري فایده هم کېږي.